أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. سورة بقرہ شپگشتم ویشتم آیات. دے دوارو آیاتنو نازل دل پا حقیقت کے دا کفار دا طرفنا دا قرآن مجید پا حقانیت باندے دا یو اعتراض اور دا یو سوال جواب دے. دے آیاتون نمخ کے دا طول دنیا کافرانو تا تر قیامت پورے پیدا کی دن کے کافرانو تا کم چی دا قرآن نمنکر دی اغیط یو چیلنج اللہ ورکڑی دی، یو اعلان و تکڑی دی کچر تاسو دا دے قرآن مجید پبارکی پس شک شبہ کی مبتلائے نو دا دے قرآن مجید دا یو ورکوٹی صورت پا مثال تاسو ہم یو صورت پیش کے نو دا دے چیلنج دا جواب ورکولو نو دا طول خلق عاجز شل اور دا قرآن مجید پا مقابلہ کی دوی دا خپل ځان داسی او کلام پیش نکلی شو چی اغا دا فصاحت او بلاغت او دا حقانیت او صداقت او دا کل ترتیب او دا روان زمانے غیب و خبر ورکولو کی دا قرآن مجید مقابلہ اکلیشی. ندوی پا قرآن مجید بانے دا اعتراض اوکو چی دا قرآن مجید دا اللہ دا طرف نرے دا اللہ کلام نرے زکا چی پا دے کے دا دیر وڑو وڑو او معمولی سیزنو بیان شویری. لکہ سورت عنکبوت کی اللہ تعالیٰ دا مشرکانو دا باطل و معبودانو دا عبادت کول مثال دا سے ورکڑے لے کہ فرمائی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال دا اغی خلق چنی ولی دی بغیر دا اللہ نا نور معبودان دا عبادت دا پارا. مثال دا دی کمثل العنکبوت پشانت دا جولاگی دی
اتخذت بیتا چه کوری جوڑ کا جالے جوڑ کرلا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ بے شک پٹولو کورونو کی کمزور کور د جولاگی دے لو کانو یعلمون کچری دوی پوئی دے نو دے دے کہ دا جولاگی مثال راغے وی دا کم خلق چی دا اللہ نا غیر دا بلچا عبادت کئی نو دا دی کس مثال دا جولاگی پشانتی دے چی کورے جوڑ کرو نو جولاگی چی کور جوڑ کی او دے پا دے خپل کور کی او دا ہوا تیز چپراشی نو جولاگی سر دا کور یوسی نو کم خلق چی دا غیر اللہ عبادت کئی دی او دا غیر اللہ دا معبود دوالا دا سے کمزوری لکا جولاگی او دا جولاگی کور دا اللہ دا عذاب نہ بچ کی دی نشی دا جولاگی مثال داری سورۃ حج کے اللہ فرمائی یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے طول خلقو یو مثال بیان شوی دے غوگ ورتکیگ دے ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک اغا معبودان باطل چی تاسوی دا اللہ نا غیر رابلے و عبادتو نور لکوے لن یخلقو ذبابا دوی بالکل یوم مچ ہم پیدا کولی نشی لن یخلقو ہرگز پیدا کولی نشی ذبابا یوم مچ ولو اجتمعو لہو اگر کدا طول معبودان باطل راجب شنو یوم مچ با پیدا نکی اور پیدا کول خلویا خبر دا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ کچر مچ دا دے خدایانو نس شی واخلی دا دے خدایانو مخت سپراتی دی او یو مچ تینا غشیز اخلی لا یستنقذوه منه نو دا خدایان دا دے مچ ندا غشیز بچ کولی نشی ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی غوستن کے یعنی عبادت کو ان کے کافر والمطلوب او اغا سوک چی غستل تنکی گی چاگا باطل خدایان دی باطل خدایان ہم کمزوری دا کافران ہم کمزوری دی نو دے دے کی مثال دا مچ ورکر نو دا جولاگی یا دا مچ دا مثالو نا چی ورکلی شو نو دا کافران اعتراض کی اللہ یو لوی ذات تے نو دا سر نخائی چی دا دے بیان اکی زکا چی دا ذلیل و حقیر سیزو نری دا مچ او دا ماشی بیان والا مناسب نری دا اللہ دا ذات سر مناسب نری زکا چی اولوی ذات دا داسی سیزونو پنم اغشتو بالے شرمیگی او دا داسی سیزونو دا نم اغشتو نظام بچ گئی نو دا خدای کلام ندی نو دا دے اعتراض جواب اللہ پاک پدے دو آیاتونو کی دا سوکو چی پدے کے حس دا شرم خبر نشتا چی اللہ پاک دا ماشی یا دا دینم پورتا پس پکوالی کی یا پکٹوالی کی مچ ماشی یا دا دین پورتا مثال بیان کی ذکر چی دا مثال نا مقصد خدا اغا سیز وضاحت وی چی دا کم سیز مثال بیانی گی نو اغا وضاحت کا پولو کی معمولی سیز ترکی گی او کپلوی سیز ترکی گی خو چی دا مثال او دا ممثل لہو چی دا کم سیز مثال ورکی گی دا غوی یو بل سر مطابقت او برابر والی گی مناسبت بھی نو دا کم چیز مثال کی بیانی کی کاغا حقیر او وڑو کی چیز بھی نو پکار دا چی دا اغی مثال ہم پا حقیر او وڑو کی چیز بعد نے اکڑی شی او کاغا چیز لوی او عظیم بھی نو مثال پلوی چیز ورکول مناسب بھی او کدا سی انیشی نو بیابا دا مثال ورکول غیر مناسب بھی بے طریقے بگڑ لیشی او پا مثال ورکولو کی
د مثال او د مثال ورکون کی په منځ کې موافقت ضروری نه دی. مثال ورکون کې الله دی. نو الله پاک که هر څومره لوی ذات دی، خو چې د کوم شیز مثال ورکوي نو د هغه په مناسبت سره د یو حقیر نه حقیر او سپک نه سپک شیز مثال پیش کولو کې هیڅ عیب او قباحت او بدی نشته. نو د کفارو دا خدایان، دا باطل خدایان انتهایی حقیر او سپکو. د عظیم الشان خدای په مقابله کې، نو لهذا د دوی د عبادت مثالونه هم سپکو سیزونو سره ورکول عین فصاحت او بلاغت دی، او د کلام د ادا کولو بهترینه طریقه ده. او د دې خلاف چې څوک څه کوي دا بې وقفتیا ده. او دې سره الله پاک د دې قسمه مثالونو یو حکمت دا هم بیان کړ چې د داسې مثالونو بیانولو نه مقصد د خلقو یو امتحان اغشتل هم دی. نو کم خلک چې مؤمنان وي هغوی چې دا قسمه مثالونه ووري نو هغوی د دې د حقانیت او د صداقت اعتراف وکړي، اقرار وکړي، او په دې باندې د پوره اطمینان اظهار وکړي. دا د الله د طرف د حق مثالونه دي. او کم چې کافر او منکر دي نو هغوی د دې قسمه مثالونو اورېدو په وخت کې نکته چیني شروع کړي. وایي د دې مثال راوړو څه مطلب و، دې څه دپاره راوړل؟ نو دا اعتراضونه کوي. مقصد یې د خدای پاک په دې مثالونو باندې د عدم اطمینان اظهار وي. نو دا د دوی د ګمراهۍ سبب وګرځېده. ان الله لا یستحیی، بیشک اللہ پاک حیا نہ کئی، نہ شرمیگی. یستحی نہ دے اصل او مادہ حیا دا. حیا ست ہوئی وہی حیا اغی سیز طویلی شی چې د یو عیب او د یو مضموم سیز د نسبت د یری د وجنا په یو انسان کې تغییر او بدلون راولي. مثال په طور یو نوجوان دی اسه پټ په سیګریټ راوړی دی او دې سیګریټ سکی او ناګانا پلار را مخامخ شو یا استاد را مخامخ شو، فوراً د مخ واړو سیګریټ یې ښکته وغورځو، خدای پې کېښوده ولاړ دی، سیګریټ یې پټ کړ پرې یې ښوده. نو دې د دې پلار نه یا د استاد نه حیا کوي، نو د دې وجې ده دا سیګریټ ترک کړ، پرې یې ښوده. یو ځای کې یو ګلکار نغه کار کو او سیګریټ یې ځان ته ډک او تیلې یې ورته و دقه وخت کې زه عالم. نو چې د لرې نه یې څنګه زه ولیدلم نو فوراً هغه سیګریټ یې کېښوده او د مسالې ټاټکي یې پې د پاسه واړو، مام مخ واړو چې مام دې لیدلي. نو ده ګوره حیا کوله، د حیا د وجې نه هغه ښې خواري پې کړې وه هغه سیګریټ یې داسې غیب کړه چې تر قیامته بیا څوک ونه ویني. بنیاد کې ګیر شو. چې بنیاد آبادي کله روانېږي نو بیا ګورې نو سیګریټ به خورې شوي، چا ته به هم پته ونه لګي چې دا چا دلته غورځوله، غیب شو. خدای د ټول خلک حیاناک کړي، حیادار خلک ښه وي، د خدای هم خوښي. نو د حیا سره لازم ترک دی. نو الله پاک د چانه حیا نه کوي، دا نسبت چې الله ته وشي نو الله خو د دې قسمه صفت نه پاک دی او منزه دی.
اللہ بانے تغییر و تبدیل و انقباض دا نفس نرازی دین پاک دی اللہ دا چاہ نیریگی نا نو دا حیا نسبت چا اللہ پاک توشی نو مراد بتنا ترک او پری خودلوی نو مانا دا شو ان اللہ لا یستحی بے شک اللہ پاک نپریگ دی لا یترک المثل دا مثال بیانول نپریگ دی دا چا دا وجنا مثال بیانول نپریگ دی یعنی دا حیا و دا شرم دا وجنا کہ انسانان او مخلوق دیر حق او مناسب خبری پریگ دی نو بے شک چی پریگ دی بے زکا چی مخلوق دے خوف او یر پیرات لیشی او دا یو خراب چیز نا دا یو خراب چیز زانتا دا نسبت نا ارخم کئی سندم کئی کوشش کئی دا سی نسبتنو نزان ساتی دا دے وجنا دیر کرتے دیر حق او ثابت شوی حقیقت مثالنا بیانولنا مخلوق ارخ کئی خو اللہ یو دا سی ذات تے چی اغبان دے حس خوف دباو تغییر تبدیل نرازی دا دے خوف او دا یر دا وجنا چی سوک بماتا دا عیب نسبتو کی نا اللہ دا حق مثالنا بیانول نپریگ دی ان اللہ لا یستحی بے شک اللہ پاک نپریگ دی این اضرب مثلا چی مثال بیان کی یو مثال دا مثالنا مثلا ما یو مثال دا مثالنا بعودتا فما فوقها ماشی یا دا ماشی نپورتا پا حقارت کے یا پا جسم کے زیاد حقیر وی یا زیاد سپک وی یا غٹ وی یا ورکوٹی فاما الذین آمنوا پس ہر چی اغا خلق دی چی ایمان روڑ دے فیعلمون انہ الحق پس اغوی پویگی چی دا مثال حق دے من ربهم دا دوی دا رب دا طرفنا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا او ہر چی اغا خلق دی چی کافران لی فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا فیقولون انو کافران وائی ماذا اراد اللہ بهذا مثلا صدا ارادہ دا اللہ پاک بدے مثال روڑلو دے دا صدا پار روڑ دا دے سفیدہ نا اللہ پاکی یو فیدہ بیانی چی پدے امتحان کو ما اللہ فرمائی یضل به کثیرا گمراہ کئی اللہ پاک پدے بانے کثیرا دیر کسان ویہدی به کثیرا او ہدایت کئی پدے بانے دیر ہوتا وما یضل به الا الفاسقین نہ گمراہ کئی پدے مثالوں باندھے مگر فاسقان لرا پدے مثال فاسقان گمراہان گمراہ کی دے و حکمت بیان کر جدا سے مثال روڑو سرا دا خلق کو امتحان مقصد وی نو کم چی اخیار خلق دی داغی دا پاردان مثال دا ہدایت سامان پیدا کر اور چکم بے پروائی کئی ناغی دا پار دا نور گمراہ سبب شو یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا دیر خلق تپ ہدایت کی گی اور دیر تپ گمراہی منن کے خلق عمل کون کی خلق دا اغوی دا پار دا مثال روڑل ذریعہ دا ہدایت کا انکار کون کی خلق مخالفت کون کی خلق دا اغوی دا پار ذریعہ دا گمراہ دا وما يضل به الا الفاسقین اللہ نہ گمراہ کئی پدے بانے مگر فاسقان لرا فاسقین دا فاسق جمع دا او فاسق
دا لفظ د فسق نه دی او د فسق معنی خروج عن طاعت الله د الله د طاعت او تابعدارۍ نه وتل. اوس کامل فسق کامل فاسق دا څوک دی؟ کامل فاسق دا کافر. مکمل نافرمانی چې څوک کوي کافر، نو کافر کامل او مکمل فاسق دی. او ناقص او کمزور فاسق دا گناہگار مسلمان ته وایي. نو لفظ د فاسق د کافر د پاره ویلی شي او د گناہگار مسلمان د پاره ویلی شي. کم بندہ چے گناہ کبیرہ کئی اور توبت نو باسی، یا ورکوٹی گناہونا کئی خو ہمیشہ کئی پریدی ہے نا عادت جوڑ شی، نو فقہا دتا فاسق ہوئی. جو مسلمان دے خو غٹا گناہ کئی گناہ کبیرہ، اور یا وڑا گناہ کئی خو ہمیشہ کئی، نو دا فقہاو پا اصطلاح کے فاسق ہوتا ہوئی. او کم بندہ چه دا فسق کار او دا گناہ کار خکارا پا جرأت سر کئی، نو دیتا فاجر وی. دوارا گناہگار وی، فاسق فاجر. نو فاسق چه گناہ کبیرہ کئی توبہ نو باسی، گناہ صغیرہ کئی اصرار و ہمیشہ والی پی کی عادت جوڑ شد، فقہا دے کستا فاسق ہوئی. او کم چې ښکاره په جرأت مندۍ سره د ګناه کار کوي هغه ته فاجر وي. نو معنی د آیات دا شو چې د قرآن دې مثالونو سره ډېرو خلکو ته هدایت ملاویږي او د ډېرو په برخه ګمراهي راځي. خو ګمراهي د هغه چا حصه ده چې فاسق وي، د الله د طاعت او تابعدارۍ نه وتونکي وي، او چې په چا کې د الله یره وي ناغه د پاره سامان د هدایت دی. وما يضل به الا الفاسقين، نہ گمراہ کئی پدے بانے مگر فاسقان لرا. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فاسقان سوق لنداغی تعریف اللہ شروع کر پیجن گلو در تخی. الذين ينقضون عهد الله، فاسقان اغا خلق دی ينقضون چماتی عهد الله دا اللہ وعدے من بعد میثاقه رستو دا مضبوط ولو دا دی وعدونا. عهد اغا صورت دا معاملے کہ پاغے کے دا دوارو طرفونا وعدہ وشی، دو کسان دی یو بل سر دوارو طرفونا وعدہ وشی. او میثاق دا سے معاہدے طویلی شی چاگے کہ قسم راشی پا قسم مضبوط والے راشی. پدے آیات کے دا مضمون نور تشریح دا او دا منکرین قرآن بد انجام ذکر کی. دا قرآن پر مثالوں باندې چې کوم مشرکانو اعتراض کو نو صرف هغه خلق گمراہ کیږي چې طاعت تر فرمان بردارۍ نه وتلي سرکشي کوي. وجه دوی اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر اور عرفات پر میدان کے ادرو، اور آدم علیہ السلام دا شانہ دا قیامت درد پور چے سمر انسانان پیدا کی دا ٹولے را پیدا کی، نیکان و بدان ٹولے را پیدا کی. عرفات میدان کے ادرول عقل فکر ولورک جسم اور روح دوارے برابر کرل
او د هغې نه پس د خپل قدرت دلایل یې ورته وښول او په شریکه د ټولو نه یې تپوس وکړو الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم زه ستاسو پروردګار نه یم نو دوی ټولو ورته بلا ولې نه ته زموږ پروردګار یې اقرار دی خلکو چې ته زموږ پروردګار یې ته زموږ رب یې دې سره لازمه ده چې چا ته د پروردګار ووایې نو ته به یې طاعت تابعداري کې یو ذره بر کمې به نه کې نو دې خلکو دا وعده وکړه چې ربه موږ به ستا حکمونه منو دې ته عهد ازلی د انسان او د الله ترمنځ ویلی شي د انسان او د الله په منځ کې یو مضبوطه وعده وشوله الله ته زموږ رب یې موږ به ستا عبادت کوو ستا حکمونه به منو مخالف به نه چلېږي اوس چې دنیا ته انسان راغی نو ده نه دا خپله وعده ایره ده چې ما الله سره وعده کړې ده نو الله پاک پیغمبران راولېږل آسماني کتابونه یې راولېږل او د دغه عهد او د دې وعدې تجدید یې وکړه او یاد دهاني وکړه بنده تا ګورې الله سره وعده کړې ده اوس په دغه وعده دې عمل وکړه نو چا چې دغه معاهده ماته کړله الله سره وعده کړه هغه وعده یې ماته کړله ده نه څه توقع کیدی شي چې دی به د پیغمبر خبر ومني یا به آسماني کتاب نه فایده واخلي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دا فاسقان هغه خلک دي چې ماتوي وعدې د الله رستو د مضبوط والي نه الله سره وعده کړې ده الله ته مې رب او زه به ستا حکمونه منم اوس یې نه مني دویمه وجه دا ده وی دې خلکو هغه تمام تعلقات کټ کړل چې د کم تعلق جوړولو الله حکم ورکړ د کم تعلقات جوړولو الله حکم ورکړو نو دې فاسقانو هغه تعلقات کټ کړل په دغه تعلقاتو کې هغه تعلق هم داخل دی چې د بنده او د الله ترمنځ دی بنده الله سره وعده کړی الله ته مې ربې زه د بنده یم ستا به حکمي زما به پې عملي نو د دغه تعلق د خدای سره کټ کړ خدای ته چې ته توبه نه وباسي چې ته معافي نه غواړي په دې کې هغه تعلق هم شته داخل دی په دې کې چې د انسان د خپل مور پلار سره دی او د نورو رشته دارو سره دی نو دې دا صله رحمه خیال نه ساتي الله حکم کړی دی چې د مور پلار قدر عزت کوه مور پلار ته وي په بچو خیال ساته ښځه ته وي د خاوند خیال ساته خاوند ته وي د ښځې خیال ساته د رورولۍ خورولۍ خیال ساته د عزیزولۍ خیال ساته دغه تعلق دی ګاونډي ته وایي د ګاونډي خیال ساته تعلق ساته د عامو انسانانو یو بل سره تعلقات دي په یو بل حقوق دي نو د دې تمامو تعلقاتو پوره حق ادا کول دې ته اسلام وي او دې ته شریعت وي اوس په دې کې چې کومه کوتاهي راځي د دې کوتاهۍ نه په ځمکه کې فساد جوړېږي الله فرمایي ویفسدون فی الارض دی فساد کوي په ځمکه کې الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه فاسقان غلی ینقضون عهد الله چې دوی ماتوي وعدې د الله من بعد میثاقه رسل د مضبوطولو د وعدونه ويقطعون ما امر الله به دوی کټ کوي ما هغه تعلق امر الله به چې الله حکم کړی دی په هغې باندې ایو سوله چې وصل دې کړي شي یو ځای دې کړي شي صله رحمي دې وکړي شي د شیطان په لمسون باندې رشتې کټ کېږي
بعض بنده د یو رشتہ دار نه خفه شي وی مخ مې د کفن کې نه ګوري مخ به په کفن کې نه ګورم دې دا صله رحمه لحاظ نه ساتي دا بنده به الله د خپل رحمت نه جدا کوي داسې ولې وی چې فلانې رشتہ دار مې د مخ نه ګوري او مخ به نه ګورم ستا او د ده ترمنځ خو الله رشتہ داري یو نسبت جوړ کړی دی هغه نسبت ولې کټ کې ګناهګارۍ کې پدې داسې وصیتونه مه کوه دام بچو ته مه وایه چې فلاني رشتہ دار ما سره دومره دومره بد کړي دي کلي ولس به ورسره تر قیامته نه کوې نو ته خو آخرت ته لاړې خو بچو ته مې چې تر قیامته صلې رحمي مه کوه نو په دې خبره به ګناهګار دا مه وایه د ښځې او د خاوند ترمنځ هم یو تعلق دی په نکاح شرعي دې قبوله کړې ده نکاح شرعي سره اوس به ته د دې ښځې حق ادا کوې دا ښځه به ستا حق ادا کوي دواړو طرفو ته ظلم دې نه وي نو کله سړی ظالم شي ښځه وشړي وی نه ښځه کومه او نه پرېږدم او چې څنګه غاښونه سپین دي داسې بیا سر هم سپین شي او دقسې به ځوړک دی دا ظلم دی که کور جوړی خو جوړ که ورسره که کور نه جوړی نو طلاق ورکه که نه نو نه ښځه کوي او نه پرېږدي نو دا د سړي د طرف نه ظلم شو کله د ښځې د طرف نه په خاوند زیاتې شي نو د ښځې او د خاوند ترمنځ هم یو تعلق د شریعت جوړ شوی دی دا تعلق به هسې بې څه نه کټ کې ظلم به نه کې د دې حیواناتو هم تا سره یو تعلق دی د دې ځناورو په کور کې دې پیشو ساتلې ده دې پیشو له به اوبه ورکې خوراک به ورکې کني مری کې ورته پړې ماچه او پرېږده چې ګرځي ځان له به څه پیدا کوي نو بني اسرائیلو کې یو زنانه وه کور کې پیشو یې په کوټه کې تړلې وه او ور یې بند کړو چې ته لاړه سوره د پس چې راله چې ویې کته پیشو مړه شوې وه ولې مړه شوه که کوله وې پرېښوه به ګرځېده ځان له بیا څه چل کړی که نه ښکار به یې کړی نو دې تړلې وه نو چې ته تلې نه شوله دا لږې مړه شوه دا ښځه په الله دوزخ ته ولېږله کور کې څاروي ساتې غوا میخه ګډه چیلی چرګان دا تا ساتلي د دوی سره د یو تعلق دی په دې به رحم کې خوراک سکاک به ورکې نو کار ته زیات غواړې حفاظت ته یې نه کې خدمت یې نه کې پیغمبر علیه السلام ته یو اوښه مخې ته راغی او غړانګ یې وغځوله او فریاد یې وکړ اوس د اوښ په خبرو څه ورته سپېږو خو پیغمبر علیه السلام الله پوهې که دا اوښ څه وایي وی دا اوښ د چا دی مالک یې راولی مالک یې راغی وی دا اوښ ما ته فریاد کوي دی راته وایي چې مالک را باندې کار زیات کوي خوراک نه را کوي دله خوراک ډېر کو کار پې کم کړه دا مو چې بس څاروي دی اخیستی دا خو زما څاروي دي نو د هر یو څیز الله یو نسبت تا سره جوړ کړی دی دغه نسبت مه کټ کوه د مور پلار په خپل ځای خیال ساته د بچو په خپل ځای خیال ساته د ښځې او د خاوند په خپل ځای خیال ساته د نورو رشته دار او د ګاونډیانو خپل ځای باندې خیال ساته د هر چا مناسب حال خیال ساته ويقطعون ما امر الله به دوی کټ کوي یقطعون قطع کوي او کټ کوي ما هغه تعلق امر الله به چې الله امر کړی دی په هغې باندې ان یوصله چې یو ځای دې کړي شي ويفسدون في الارض دوی فساد کوي په ځمکه کې تعلق کټ کوي نو فساد به جوړېږي اولئک هم الخاسرون هم دا کسان خسارے والا دی تاوان والا دی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا سرنگ کفر کوي تاسو باللہ پا اللہ پاک باندے
وکنتم امواتا حال دار چې تاسو مړه وئ نو فاحیاکم پس الله ژوندي کړلې ثم یمیتکم بیا به مړه کړي تاسو لره ثم یحییکم بیا به ژوندي کړي تاسو لره ثم الیه ترجعون بیا به دې الله ته واپس کولی شئ مخکې آیاتونو کې دا اللہ تعالی وجود دا اللہ تعالی یووالی اور دا پیغمبر علیہ السلام رسالت باندے دلائل پیش کریشو اور دا منکرین و دا مخالفین دا باطل خیالات و رد پوشو نو دی آیات کے وپسے دا اللہ احسانات و انعامات ذکر کی گی اور بیا پہ اظہار دا تعجب دے بندہ دا دمر عظیم نعمتنا میں درکل نو دا تسنگا انسانے کہ تزما احسانات نہ مانی دا احسانات باوجود کفر کے مبتلا انکار کے کہ پدے دلائل کے سوچ و فکر نشکولے نو کم از کم دا محسن احسان خو امنا اللہ دربان احسان کرے نو دا احسان کو ان کے احسان خو امنا داغت تعظیم کا طاعت کا رنبی آیات کے مخصوص نعمت ذکر کی ہر انسان دا پیدائش نمخ کی دے دا بے جان ذراتوں کا شکل کیوں وہ رزمہ کا مڑا دا دے ازمکے نا غلی را پیدا شو قسم قسم خوراکون را پیدا شو دیز مکینا دغا خوراکون دغا غلی دا انسان بدن تا ارسید دی نو دا انسان پا بدن کے دا دغا خوراکون نا دا ہضمیدو نا پس وین جوڑا شوا دا وین نا پس نطفہ تیار شوا او دا دغا نطفے نا بیا انسان جوڑ شو نو دا انسان دا دیزمکہ کے دے خورو ورو ذراتو کے نو پیدائش نمخ کی پدے ٹول جہان کے پا خورو ورو ذراتو کے اللہ دغا ذرات را جمع کرل یو خشتہ انسانی تے جوڑ کر روحی پا کے واجو دا یو مخصوص نعمت اللہ ذکر کر دویم آیات کے عام نعمتن ذکر دے کہ انسان اور تمام مخلوقات تے پیدا کری دا انسان دا زندگی اور دا بقا دا پارا ضروری دی اغدا کہ اول اللہ زمکہ پیدا کرلا اور بیا اسمانون پیدا کرل اور دا اسمان بارانون رازی اور دا زمکہ پاغی بانی لمدشی اور زرغون پکی کی دا زرغون تاسو خورے تاسو پی جمدی پاتے کیف تکفرون باللہ دا سرنگ تاسو کفر کوے پا اللہ پاک باندے بے خلقو فظاہر دا اللہ دا وجود نے انکار خو نہ کرے لیکن سے پدے اللہ قرآن کے فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کدے کافرون تپوسو کی چا اسمانون اوزمہ کچا پیدا کری ندوی بدتوئی چا اللہ پیدا کری نی مشرکان خو اللہ منی خوچ رسول اللہ نمانی نو اللہ وی تمام نمانی وائے اللہ اللہ کا وکنا خوچ رسول اللہ نمانی نو تا اللہ نمانی نزکا اللہ وی کہ محبوب رالا نمانی نو تا پما کفر کے نو کیف تکفرون باللہ دا سرنگ تاسو پا اللہ باندے انکار کوئے کفر کوئے وکنتم امواتا حال دادے چی تاسو مروے اموات دا میت جمع مردہ بے جان چیز دیکھ اشارہ دا چی انسانا خپل اصل و حقیقت باندے سوچو کا پیدائش نمخ کے دا کائنات پا ذراتو کی تمڑ پروت وی بیا دا غذاگانی دا خوراکون را جمع شو او دا غینا دا سی پا واسطو تا جوڑ شدی نو دے خپل ابتدا تا خیال کا
وکنتم امواتا تاسو مړوې نو فاحیاکم پس الله ژوندي کړلې ژوندی کی روح یې دکې واچو ثم یمیتکم بیا به مړه کي تاسو لره الله پاک ثم یحییکم بیا به ژوندي کي تاسو لره چې پړومبي ځل د بیجان ذراتو نه را جمع کړي او جاندار یې کړي نو بیا دې جهان کې چې پیدا کړي نو ستا د عمر چې کم اندازه الله مقرر کړې وه هغې اندازې پورې ورسېدلې نو بیا درله مرګ راوستو نو بیا یو خاص زمانې پورې تر قیامت د ورځې پورې ستا دا جسم بیا بیجان شو او بیا په دې جهان کې خور خور ذرات شو قبرونو کې انسانان زاړه شي بدن یې خوري شي او د خور ذرې بیا خورې ورې شي نو د قیامت پر ورځ به دغه بیجان ذرې بیا الله را جمع کړي او تا به ته بیا جوړ کړي او ځان ته به دې پیش کړي یو مرګ د هغه چې ته پیدا نه وې نو بیا الله دې دنیا کې جمدې کړې نو دا دې ړومبنی ژوند شو نو دویم مرګ در راغی چې دا خپل عمر دې پوره کړ نو تاله دویم مرګ راغی نو دویم ژوند هغه د قیامت پر ورځ باندې قیامت کې به بیا جمدې شي بله زندګي بدل کړي ګوره دا ړومبنی زندګي چې الله در کوله نو دې کې وخت ډېر نه نو فاحیاکم دا فا تعقیب مع الوصل لپاره راځي کنتم امواتا تاسو مړوې فاحیاکم ژوندي یې کړې دې کې وخت نه لګېده الله زر ژوندي کړې دا ثم د ډېر وخت تېرېدو دپاره راځي ثم یمیتکم غالبا اکثر خلک زر نه مري بعضې خو داسې چې پیدایش کې مړ شي پیدایش نه مخکې مړ شي مړ پیدا شي او کله داسې چې پیدا شي نو زر مړ شي کله ماشوم مړ شي خو اکثر داسې چې غټېږي نو دې کې ډېر وخت تېرېږي نو ثم لفظ یې راوړي ثم یمیتکم بیا به مړه کي تاسو لره ثم یحییکم نو بیا چې د جمدې کوي نو د قیامت تر ورځې پورې نو دا ډېره اوږده فاصله ده نو بیا ثم راوړه ثم یحییکم ثم الیه ترجعون بیا به الله ته تاسو پیش کولی شي په دې قبر کې چې کوم ژوند دی نو هغې ذکر دلته ونه شو ګوره اول نشوې د پیدایش نه مخکې مړ وې نشوې مړ وې دا یو مرګ بیا د دنیا دا زندګي درکړم ټول خلک ویني چې فلانې جملې وي نو دې زندګۍ نه پسې دله مرګ درکړه دنیا ولید اعلان وشو چې فلانې مړ شو نو دې مرګ نه پس د قیامت پر ورځ د جمدې کوي نو د قیامت دروازې ژوند او د دنیا د دې مرګ په منځ کې په دې قبر کې چې کومه زندګي ده هغې ته برزخي زندګي وایي هغه برزخي زندګي دې آیات کې خدای ذکر نه کړله په دې قبر کې ثواب هم شته او عذاب هم شته او د قرآن د ډېرو آیاتونو نه معلوم دی د احادیثو نه هم معلوم دی خو دلته چې نه ذکر کوله نو د نه ذکر کولو وجه دا ده چې دې قبر کې داسې زندګي نه ده چې هغه د دنیا د زندګۍ په شانتې ده یا داسې زندګي نه ده چې کوم د قیامت پر ورځ باندې ملاوي بلکې دا درمیاني صورت دی داسې دی لکه خوب چې بنده اوده وي نو دا د دنیا د زندګۍ تکمیله ده او د آخرت د زندګۍ مقدمه ده هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا الله غذات ته خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو د پاره ما هغه څه په الارض چې په دې ځمکه کې جميعا ټول دا ټول شیزونه ستاسو د پیدا لپاره پیدا دي ثم استوى بیا قصد او اراده سیده وکړله الی السماء جوړولو د اسمان ته استوى سیده کولو ته ویل شي
دې دې کې سیدا او نیک قصد او اراده وکړه د تخلیق د کائنات او اراده وکړه پیدا کول کی ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه جوړولو د اسمان ته نو فسواهن 7 سماوات نو پس برابر کړل او اسمانونه وهو بكل شيء عليم دا الله پاک په هر چیز باندې خبردار دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين